ماله چې په دې میاشت کې الله پاک څه راکړه که نه نو د هغې انسان تصور هم نشي کولی. د داسې ځای نه الله پاک رزق انسان ته ورکوي چې انسان د هغې تصور نشي کولی. یو سړی د مهنګایي په دور کې مال غواړي، دولت غواړي، پیسې غواړي، بنګله غواړي، کور غواړي، دغه شان حج غواړي، عمره غواړي، څه چې هم د الله پاک نه غواړي د دې په وظیفې په برکت سبا انشاءالله ستا کار دا پوره کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در به کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک کې د ژوند به مزې اخلئ. الله پاک دې زموږ او ستاسو ټول مشکلات د حل کړي. الله پاک دې موږ او تاسو چاته محتاجه کوي نه. الله پاک دې موږ او تاسو د خپل اطاعت دا محتاجه کړي. نن چې کومه وظیفه ده دا ډیره زیاته بهترین وظیفه ده، ډیره زیاته قیمتي وظیفه ده. او که تاسو یقین وکئ که زه دې وظیفې ته د وظیفو سرداره وظیفه ویم، د وظیفو د دنیا بهترینه عظیم شانه وظیفه ورته ویم دا به کمه نه وي. د دې مهنګایۍ په دې دور کې یو سړی دا وظیفه کوي، الله پاک به له مال ورکړي، دولت به ورکړي، حال جایداد هر شی به له الله پاک ورکړي. که یو سړی د الله پاک نه ګاډی غواړي، بنګله غواړي، نوی کور غواړي، بالکل به الله پاک د انسان د ټول امیدونه دا به پوره کړي. اکثر پکې داسې ځوانان وي چې مثال هغوی د رشتې په تکل کې ګرځي یا جنکۍ داسې وي چې د هغوی رشتې نه میلاویږي. نو که دا وظیفه څوک کوي د هغې په توپیل به ورته رشته هم میلاو شي او دغه شان د رشتې چې څومره خرچه ده، څومره پیسې لګي، حساب کتاب انشاءالله العزیز د دې وظیفې په برکت باندې به دا پوره کیږي. انسان چې څونه دولت پکار وي، څونه مال پکار وي، پیسې پکار وي، د انشاءالله الله رب العزت به د دې وظیفې په برکت باندې ورکوي. که یو بنده داسې وي چې هغه دا وایي زه حج کوم، زه عمره کول غواړم، زه دې لاړ شم بیت الله شریف دې وینم، مدینه منورې دې وینم، نو د هغې مبارکو ځایونو چې څومره دي د هغې د لیدلو دپاره دا وظیفه بالکل دا د هغې دپاره دا کولی شي. خو خاص طور باندې د دې مهنګایۍ په دور کې ما او تا دا وظیفه دا کولی شو. نو وظیفې لپاره خو دوه شرطونه دي، خو چې کله ما او تا پر دې دوو شرطونو باندې عمل کوو نو انشاءالله العزیز زما او ستا وظیفه به دا کار کوي. نو لومبیا تاسو ته وظیفه وایم، بیا د هغې نه بعد تاسو ته شرطونه وایم. زه د وظیفې طرف ته نو وظیفه به داسې وي چې کله ما او تا د سهار لمونځ وکړو د هغې نه بعد به سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله. دا به 100 پیرې د سحر د مانځه نه پس دا به ووایې. دغه شان دغه کلمات د مازدیګر د مانځه نه پس به 100 پیرې ووایې، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله. کله چې دا ما ورته سهار مانځه نه پس ویلې، د ماښام د مازدیګر د مانځه نه پس ما ورته ویلې، نو زما او ستا په ژوند کې به الله پاک یو انقلاب راولي. او دغه شان روزانه په توګه باندې ما ورته وایو، روزانه په توګه باندې وایو، زما او ستا یو عادت غوندې ساز شي. او د هغې نه بعد بیا د الله پاک نه غواړو، خپل رزق ته غواړو، کور ته غواړو، ګاډی ته غواړو، بنګله ته غواړو، او دغه شان د الله پاک نه جنت غواړو، د الله پاک نه حج غواړو، عمره وله غواړو. نو کوشش به دا وکړو چې دا وظیفه په خپله هم وکړو، نور خلکو سره هم شیر کړو. د دې وظیفې دوه شرطونه دي. یو شرط دا دی چې کله ما ورته مونځ کوو د جمع سره 15 وخته مونځ ما ورته کوو نو زما او ستا دا وظیفه به کار کوي. او دویمه خبر دا چې کله ما ورته د قرآن تلاوت کوو نو چې ما ورته 15 وخته مونځونه کوو او دغه شان تلاوت سره ما ورته جارو ساتو، الله پاک چې څومره کرم کوي، څومره بها زما او ستا په ژوند کې راولي که نه، هغه نه زه د هغې تصور کولی شم نه تاسو د هغې تصور کولی شئ. نو کوشش محترمو دا وکړو چې دا وظیفه په خپله هم وکړو او نورو کسانو سره هم دا وظیفه شیر کړو او دغه شان په دې وظیفې باندې عمل هم وکړو او ورسره د منځونو او د قرآن مجید د تلاوت اهتمام وکړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.